نفس متعلق بیان کو چې نفس څه شی دی او بیا د نفس چې سړی باندې کوم ګناهونه کوي د هغې نه به مونږ په کومه طریقه ځان بچ کوو. رونو په قرآن شریف کې او د نبی علیہ السلام مبارک په احادیثو کې نفس په مختلفو معنو مستعمل دی. نفس د انسان د بدن په معنا مستعمل دی، نفس د روح په معنا سره مستعمل دی، نفس د زړه په معنا سره مستعمل دی. اوله تم نفس ویلې شوی دی، روح تم نفس ویلې شوی دی، د انسان وجود تم نفس ویلې شوی دی. خو زه چې کم نفس دن یادوم هغه نفس دی چې سړی ګناه طرف ته بلی او سړی باندې ګناه کوي. دا نفس د شیطان جاله ده. د انسان دو دشمنان دی، یو شیطان دی یو نفس دی. دا شیطان بهرنی دشمن دی او دا نفس دا کورنی دشمن دی. دواړه دشمنان چې یو ځای شي نو په انسان ډاکو چلی. اوس هم دا قانون دی، یو د بار غلی یو د کور غلی. نو د کور دا غل د بار دی غل ته لارې ګودرې ښی چې دا مالک دی وخت کې ودوي او دا مال په پلان کې الماری کې پروت دی او په پلان کې طرف برازي او دا مال به اوچته. نو دا د کور دننه غل دی. که دینی که د بار غل ډیر لوی ډاکوي خو چې د دننه د کور سازش ورسره نی دی کار نشي کولی. دا قانون دی. کورنی سازش به خامخی د بار غل دی به اله پتا ډاکه غورځي، دی به اله تا ته نقصان رسی چې د سره د کور دننه سړی مرګري. دا قانون دی. ولټوی داسې بی. او که د کور دننه غل دی او د بار نه ورسره مدد نشته نو دام ناقص دی، کار نشي ایستی. کار به کله وباسي چې دا بهرنی غل ډاکو دشمن او د کور دا دننه ډاکو دشمن دا سره یو ځای شي نو بیا نقصانات غلا ډاکار سره بیا کیږي. نو دا د کور دننه غل او دا ډاکو دته نفس ویل کیږي. کم نفس؟ نفس اماره بالسوء ورته وایي. هغه نفس چې سړی ته ګناه ښیي، هغه نفس چې سړی ګناه ته ورمایل کوي، دا هغه نفس ته یادو. دا د شیطان جاله ده. شیطان د انسان په دې وجود ډاکه غورځوي، په مال یې ډاکه غورځوي، د ده په عزت ډاکه غورځوي، د ده په عقیده ډاکه غورځوي، د ده په عمل ډاکه غورځوي، د ده په اخلاقو ډاکه غورځوي. نو دا ډاکه چې دی غورځوي د ته دننه سازشي میلاو دی چې هغه ته نفس وایي. دی راشي د دې نفس نه کار والی او ته لار ګودر خي. نفس خو د وجود دننه شی دی که نه چې په دې طریقه به دا سړی برباده. نو دواړه سره یو ځای شي نو یا د ایمان ډاکو چلی سړی کافر او مرتد کی، یا د اخلاقو ډاکو چلی په سړی زینو کې او بدعملي پیو کی، یا د مال ډاکو چلی سړی باندې حرام خوریو کی او یا په حرامو کې مبتلا کی، یا د اعمالو ډاکو چلی منځ ولا خراب کی، روجا او حج ولا خراب کی او یا پی گناه کی. دا دا نفس د ننه دشمن او د شیطان جاله ده. د دې نفس لوی کار څه دی په وجود کې؟ د ده لوی مضبوط کار یو خدا دی چې دا سړی کې کبر، خودپسندي چې ورته وایي، حب جاه او مال چې ورته وایي په سړي کې لوی پیدا کوي. ځان خوښي، تا ته به دا وایي چې ستا نه خو لوی سړی بل نشته. دا مړه څه شی دی یاره؟ زه خو زه لوی سړی یم، زه په پوه یم او زما عمره پوهه د بل چا نشته، زما عمره علم د بل چا نشته، زما عمره تجربه د بل چا نشته او زما نه ښه بل څوک نشته. لومبی کار یې دا دی. په قرآن شریف کې دې ته اشاره ده. دا ما چې کوم آیت ولوستو، حضرت یوسف علیہ السلام خو خدای پاک ډېر ښکلی پیدا کړ او بیا مصر ته لاړ او زلیخه پې عاشقه شوه. نو زلیخه چې عاشقه شوه د یوسف علیہ السلام نه هغه د مینې او د محبت غوښتنې کولې. نو خبره خوره شوه چې د مصر د بادشاه ښځه په یو خپل غلام باندې عاشقه ده. نو د مصر ښځو پراپیګنډې جوړې کړې. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا
انا لنراها فی ضلال مبین. او د بادشاہ خزا د خپل مرئی او د غلام نه مطالبه کوي او د مرئی او د غلام سره د مینې اظهار کوي. دا خو ډیره د مینه خو په دې ډیره غالبه ده، لته کو شوې ده، دا په غلطۍ کې مبتلا ده. پکار دی چې ردی عشق د بادشاہ سره وي، د بادشاہ د زوی سره وي، نو د غلام او د نوکر سره مینه کوي. علما لیکي وی د دې مصر د ښځو په دې کې خپل غرض و. غرض یې پکې ده چې دا زلیخه به تنګه شي او دا به د دې ملامتیا د وجې نه د یوسف علیه السلام چې ته په منډی کې خرڅ کړي چې راشه ځان ته خلاص کړم، نو د مصر دا ښځې به په بیه وایي ځان کې غرض وکړه د مونږ ته له خدای چې ته راورسوم. زلیخه هوښیاره وه، هغې ډوډۍ وکړه او په ډوډۍ کې مختلف قسم میوې کېښودې او هغه څیزونه یې کېښودل چې په چاړو په چاقو پرې کېږي. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا واعطت كل واحدة منهن سکینا. چړې یې ورکړې او ډوډۍ ولګېدله او یوسف علیه السلام خو غلام دی وقالت اخرج علیهن را دنش وروزه شابه چې دې سنګ د هغه خپل ځای نه وربار شو او دې ښځو ولیده. فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. چې هغې وکتو دا انسان نشي کېدی، دا فرشته ده، په فرشتو کې ډېره د عزت فرشته معلومیږي. نو دا میوو په ځای باندې هغوی هغه چړې چاکوان په ګوتو راښکل. زلیخه ډاډه شوه ذلکن الذي لمتننی فیه. تاسو دا د دې وجې زه ملامته کولم، ما خو ګوتې نه دي پرې کړې، تاسو لاسونه هم پرې کړل. قصه اوږده ده، زه هغه بنیادي ټکي له راځم. یوسف علیه السلام جیل ته لاړ. چې جیل ته دې څنګه ورسېده نو په جیل کې یو دوه کسانو هغوی خوبونه لیدلي او د یوسف علیه السلام وله تعبیر وویسته او د یو پکې داسې اسان غوندې تعبیر و. هغه دا و چې ته به خلاصېږې او دا بل به پانسي کېږي. نو دا چې کم باندې ګمان و چې ته به خلاصېږې هغه د بادشاه نوکر و. وی ته مهرباني وکړه چې کله بادشاه ته ورسېږې نو ما ورته لغوندې ور یاد که. ما یاد که چې یو غریب بې کسه بې څوکه په جیل کې پروت دی او څوک پرسان حال نشته، دقسې پروت دی. هغه هلک چې خلاص شو بادشاه ته ورسېد، د هغه نه خدای خبره یېره کړه. 7 کاله تې خبره یېره وه او دا تې ځکه یېره شوه چې یوسف علیه السلام پیغمبر دی. پیغمبر لا په دنیاوي امورو کې او په هر امر کې الله ته رجوع پکار ده. ګناه نه ده کړې. ګورې پیغمبر د ګناه نه پاک دی، خو الله خفه شو چې ستا کار شو چې دنه دې مطالبه کوله. زه وم که نه، زه خو تا وینم، ما ته هر څه معلوم دي که نه. 7 کاله د هغې غریب نه خوب یېرو. نو بادشاه یو خوب ولیده او دته یاد شو تعبیر وباسه، او دا خو زما یو اشنا دی، یو دوست دی په جیل کې ما سره ملګری دی، یوسف یې نوم دی، دا تعبیر بل څوک نشي سي، دا به هم دی وباسي. نو هغه راغی او یوسف علیه السلام نه تعبیر معلوم کو او بیا بادشاه له راغی. بادشاه باندې یوسف علیه السلام ډېر خاصر شو. وی دا خو ډېر هوښیار او پوه هلک دی، دا جیل کې پروت دی، دی راوباسئ، ورشه دې فوراً رها کې او زما دربار ته یې راولئ. هغه نکته مې دلته درونو. نو چې کله هغه د جیل مشر راغی یوسف علیه السلام ته یې پروانه راوړه چې ستا د رهایۍ نن اډر وباسو او ته به نن ازاد شې، د جیل نه به وځې، بری شوې او ځې به بادشاه ته د مصر او بادشاه دې غواړي هغه سره به. نو یوسف علیه السلام څه وایي؟ وی زه خو د جیل نه نوځم. اوهو جیل هم څوک خوښوي؟ وی نه، وی لاول ته بادشاه ته ووایه چې زما معامله پاکه کړي، هسې مې وباسئ، زه ګناهګار یم نو چې پته ولګي خلکو ته، او که د مصر ښځې ګناهګارې وي چې هم خلکو ته پته ولګي. فاسألهم ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیهن ان ربي بکیدهن علیم. دا ول معامله څه پاکه، داسې خو نه ده چې تاسو ما پرېږدئ. سبا به خلک وایي چې یوسف علیه السلام دا ګناه کړی ده، غلطۍ کړې دي او دې په ښځو باندې عیاذا بالله عاشق و. لا ول معامله پاکه کړې، که زه ګناهګار یم بیا ماله سزا مې راکړې، او که د مصر زه ګناهګار نه یم نو زه د مصر پته خو لګي که نه. دا خبره وکړه. نو دې پسې څه وایي؟ دې پسې یوسف علیه السلام وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء
الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحیم. وی دا خبره که زه کومه نو دا د ځان بړایي نه ویم چې ګنې زه ډېر پاک یم او زه ډېر لوی سړی یم او ما کې څه عیب او څه نقصان نشته. ګورې دا لویي او کبر نه کوم، دا د خپل نفس پاکی نه بیانوم، خپل ځان لوی نه حسابوم چې خلک وایي چې اوهو واقعي یوسف علیه السلام خو ډېر پاک دامن دی، او خلک وایي چې یوسف علیه السلام کې څه عیب نشته. نه، دا دې دپاره نه کومه. دې کې مې دا غرض دی چې د خدای پیغمبر یم، نو چې زما پته ولګي چې زما جامه پاکه ده او که پلیته ده. ځان لویوالی، د خپل ځان بړایي او تکبر او لویوالی مې غرض نه دی. غرض مې دا دی چې هغه پښتانه وی چې دود کا دود او هغه پنجابیان وی پانی کا پانی، پته ولګي چې اوبو کې پیپ شته او که نشته دی، او پیپ سوچه دی او که اوبه پکې شته، چې پته ولګي چې زما باندې دا الزام ټیک دی نو بیا ما کې د پیغمبرۍ صلاحیت نشته، او که د الزام غلط دی نو ما کې د پیغمبرۍ صلاحیت ته چې بیا خلکو ته دین وښیم. یوسف علیه السلام دا وی وما ابرئ نفسی، خپل نفس چې دی دا زه نه پاکوم، دا نه یم چې زه ډېر پاک یم. ګوره پیغمبر دی، د پیغمبر نفس وی پاکه، پیغمبر د ګناه نه معصومی بالکل، لیکن بیا څه وی وما ابرئ نفسی، زه د خپل نفس بړایي، د خپل نفس پاکوالی دا نه ښکاره کوم. ان النفس لاماره بالسوء، نفس خو سړي ګناه ته بلي، نو چې کم شی سړي باندې ګناه کوي نو ته به خلکو ته څه وایې چې دا ډېر پاک دی. اگر چې د پیغمبر نفس داسې نه دی، دا د خپل عاجزي کوي، خپل انکسار کوي، خو بیا هم وایي ان النفس لاماره بالسوء، نفس سړي ته ګناه ښیي، گناہ ته سړی مایل کوي. الا ما رحم ربي، مگر که پروردگار په انسان باندې رحم وکړو. رحم دوه دي، چې دا ګناه ورته معاف کړي چې دا نفس پرې کړې ده، او یا دا نفس ورته ټینګ کړي چې دا ګناه ترې ونه شي. ان ربي غفور رحیم. او که انسان د خامخا نفس خطا کړي نو بیا هغه خطایي به ورته څوک بخي؟ الله غفور هم دی او مزید رحم کوونکی ذات هم دی. نو نفس کې لوی یو کار دا کوي چې تا ته به ځان لوی حسابوي، چې یم خو جی خو تی ستا د سر په شانتې بل سر نشته دی، ستا د مضبوط قوم دی، ټوپک دی، مال دی، دولت دی، کارخانه ده، تا ته څوک رسیدی شي؟ لاول نفس سړي ته دا شی وره چې کبر پکې پیدا کوي. او مثال یې واضح دی، ابو جهل دی، ابو جهل، عتبه دی او شیبه ده، دا د کبر د وجې نه لاړل تباه و برباد شو، ګمراهان شو. دا نفس اثر و په دوی باندې لاړل، د جهنم خشاک شو. او حضرت ابوبکر صدیق هم د یو قوم لوی سردارو، حضرت عثمان رضی الله عنه هم د یو قوم لوی سردارو، لیکن هغوی د نفس په کبر کې مبتلا نشو. هغوی نفس ته ډغره ورکړه، نه مونږ لوی خلک نشو، زمونږ کې لوی شخصیت محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم، دا هغه تابعداري وکړه. هغوی په نفس کې گیر شو او دوی د نفس نه بچ شو. نو د نفس لومبی کار دا دی چې تا کې به لویي پیدا کوي، کبر به پیدا کوي، د هغې نه به ځان په عاجزۍ بچ کوي. دا به وایي چې خدایه نه، زه لوی سړی نه یم، زه ډېر کمزور یم او زه ډېر عاجز یم، زه خپل اودس مات یم، ځای له نشم رسولی. زما په خېټه چې دل راشي نو دونه چغې به ووهمه چې دا ټول کلي به رانه په اور کې ولاړ وي. نو ما له څه کبر او لویي نه ده پکار. دا د لومبۍ حمله ده. دویمه حمله یې څه ده؟ د نفس. دویمه حمله دا ده چې پتا په حرامو کې مبتلا کې حرام د باندې خوري او ډېره در باندې خوري، بسیار خوري چې ورته وایي، ډېره در باندې خوري. سړي ته ډوډۍ خشته کی، دا حرام ورته خشته کی، مزیداری کی ورته، د دې نه پس ځان خلاصې. اسانه خبره شوه، حرام به نه استعمالې، یوه شوه. او ډېره به نه خوري، لږه به خوري. که حلاله دی بیا ډېره وخوړه د څه مقصد دپاره نو فایده به درله درکړي. د هغې مثال به هم درله درکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د غرمې بار راووت. داسې وخت و چې هغه وخت کې به عموما د کوره څوک نه راوتل، لکه د غرمې ګرمي وي ته ووینو چې راووت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وله مخې راغی. نبی علیه السلام یې تپوس وکړه ابوبکر دې وخت کې څه کوې؟ دا خو د خوب ټیم دی.
نو ابوبکر صدیق د لوګي د وجې نه راووت خوب چې اوږې و نو خوب ولا نه ورته خو نبي علیه السلام مبارک ته هغه اصلي وجه ذکر نه کړه بله وجه ذکر کړه دوه وجې به وي ممکن ده نه وی صاحب دې له بار راووتمه چې د به ښکلي پیغمبر ووینم او دې مخ ته به وله وګورم اوږې مو خوب نه ور دی دا به م نیت و دی کې چې لږ مخکې له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مخه ورغی عمره څنګه راووتې نو ده کې لږ یو پټی جذباتیت و وی صاحب اوږې م خوب نه راځي وګوره په دې خېټه باندې مې ځان له کاڼې تړلی دي ما له خوب نه راځي نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل انا اجعد بعد ذلك وی ما تم لګه غوندې لوګه لګېدلې د دریو څلور ورځو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نار دی وی زه چې ځو راځئ یو صحابي دی په ترمذي شریف کې حدیث دی ابوالهیثم نوم دی رضی الله عنه د هغه باغ ته لاړه نو باغونه به دوه قسمه یو به دا و چې د هغې نه به دیوال ته و د باغ نه به یې دیوال ته وکړو او ځان له به پکې دننه کوټه جوړه کړې وه جونګړه ښځه به هم پکې اوسېدل او سړی به هم پکې اوسېدل او بعضې باغونه به دا و چې هغې کې به دیوال ته و نو څوک به پکې اوسېدل نه نو په دې باغ کې دا صحابي اوسېده ابوالهیثم رضی الله عنه چې نبی علیه السلام ورننوت تپوس یې وکړه د بیبي نه مې ملګری دی څه شو وی صاحب هغه تللی دی اوبه راوړي خوږې اوبه راوړي دې کې دا صحابي راغی مشکې پشاو په هغې کې خوږې اوبه راوړلې چې بس نبي علیه السلام یې ولیده مشکې کېښود او راغی حضور پاک ته ورته رغاړول بیا حضرت ابوبکر صدیق ته ورته رغاړول او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ورته رغاړول او مور پلار یې ته قربانول چې صاحب زما مور او پلار ستاسو نه قربان بویه تلله او په باغ کې د یو اونې د سوري لاندې ورته بستره مستې برابر کړله صادر او حضور پاک مبارک او دا صحابه پاغي باندې کېنو او لار د کجورو یو خشته غونچه کې را پریک او را ویړه او د نبی علیہ السلام مبارک مخې ته کېښود حضور پاک ورته فرمایي یاره وی دا غونچک دې ولې را پریک وی د دې نه به دې پخې کجورې را شکولې وي او څو مونږ به خوړلې وی نه صاحب دا غونچک مې دې له را پریک چې تاسو پکې ځان له پخپله کجورې وشوکوې دې کې پخې شته او دې کې نیم پختم شته چې نیمه پخه او نیمه کچه ده او دې کې مختلف قسم کجورې دي ځان له پکې خپله خوښې کې او چاړه یې راواغېسته نبی علیہ السلام پوه شو چې دې خو ځي اوس ذبحه کوي څاروی لالی نو حضور پاک ورته آواز ورکړ وی ته خو څاروی الالی خو پام کوه چې ګورې دا پیو والا ګډه چیلی ذبحه نه کړي چې پی ورکوي فایده پکې ده بل بچی دی ابه ضایع شي وی ښه صاحب نو دی لاړ او نبی علیہ السلام مبارک له یو څاروی لال کړ یا ګډوري یا چیلو کې د هغې لال کړ او بیا هغه غوښه پخه کړه او نبی علیہ السلام مبارک ته یې راوړله او مخې ته یې ورته کېښود نو حضور پاک او د هغه دواړو صحابو هغه غوښه خوړه ډوډۍ ورسره نشته ښه صرف غوښه ده او غوښه په څه کې پخه ده ساده سپینه غوښه پخ شوې ده نه پکې مسالې شته او نه پکې غوړي شته او نه ورسره چټنیان شته او نه ورسره کیرونه شته او نه ورسره الواګانې شته او نه ورسره روجې شته ډوډۍ ورسره نشته چې غوښه یې لږه وخوړه نبي علیہ السلام مبارک سملاس کوده شو او بیا وڅکلې هغه یخې اوبه مزېدار د خوبه چې راپاڅېد لږه غوښه باقي پاتې وه هغه یې هم راوړه او دوی ته یې کېښوده حضور پاک هغه یخه غوښه هم لږه وخوړله نو څه فرمایي الله اکبر خپلو ملګرو ته وایي وی دا هغه نعمت دی چې مونږ له خدای راکړه وی د قیامت په ورځ به الله د دې نعمت مونږ نه تپوس کوي د انسان عقل کار نه کوي چې دا خو 3 ورځې 4 ورځې نارو او نعمت میلو شو 3 4 ورځې لوږه ده او په خېټه کاڼې تړلې شوي او دا مونږ د خپل نعمتونو ته اوس ګورو که نه حضور پاک مبارک فرمایي وی هذا من النعیم دا هغه نعمتونه دي چې تاسو نه به تپوس کېږي د قیامت په ورځ ده دی او وجه م وی سوری یخ دی اوبه یخې دي او ډوډۍ خوراک هم وخوړه اوس ګوره هغه سوري ته ګورو زمونږ سوري ته ګورو مونږ ایر کنډیشنو ته پراته یو او پکو ته پراته یو او هغه اوبو ته ګوره هغه د فرج او د وور یخې نه وي او د فرج او د وور یخې اوبه او جوسونه لا بیاز کې
او صاحب دا نور شربتونه دا پکې پلان کې دی او پلان کې دی او پلان کې دی هغه لا بیلس کې او هغه سپوره غوښه ده. اوس په غوښه څومره نخرې کوي خلک او په مختلفو طریقو یې پخوي او دا ورسره روجي دی او دا ورسره ډوډۍ ده او دا ورسره ترکارې دی او دا ورسره سرکي دی او دا فلان کې شی او دا فلان کې شی دی چې حضور پاک هغه درې نعمت یادوي. د پکی هوا نه، د پکی اقصور د ایسی نه، وی دا من النعیم الذي هغه نعمت دی چې تاسو نه به تپوس کېږي د یوم القیامت د قیامت پر ورځ. ظل بارد یخ ماء بارد یخ اوبه دي او حلال طعام د خدای پاک درک. زمونږ د نعمتونو ته وګوره، مونږ له خدای څونه نعمتونه راکړل. رښتیا وایه څومره نعمتونه دي. ډوډۍ ته ګوره، اوبو ته دې ګوره، شربتونو ته دې ګوره، جامو لباس ته دې ګوره، کور او مکان ته دې ګوره، او بسترو ته دې ګوره، او فومونو ته او کټونو ته او سوپا سیټونو ته دې ګوره. څومره نعمتونه خدای پاک راغلل. نو چې حضور پاک دغه نعمتونو ذکر کوي چې تپوس به کېږي د دې به څه حالت وي. ډوډۍ به څه وه؟ د اوربشو به وه. ما د اوربشو ډوډۍ داسې یو ځل نیمه لږه غوندې خوړلې ده، زیاته مې نه ده استعمال کړې. د مشرانو نه تپوس وکړې چې سړی د اوربشو ډوډۍ خو یخه ده، په دې خېټه کې دې ته به یې ګنې چړی او چاکوان نه په دا خېټه کې څوک منډي. داسې ده که نه حاجي صاحب؟ تاسو خوړلې ده؟ داسې وجود ډوډۍ به څه وه؟ د اوربشو به وه. بیا هم زمونږ خلک چې د اوربشو ډوډۍ به یې پخوله نو چڼ به یې کړه نو هغه دغه به ترې ووتل، هغه بوس موس او هغه لشې. او د نبی علیہ السلام په زمانه کې چڼ او غلبیل نو صحابه تپوس کوي وی اوربشو سره به م څه کوله؟ هغې کې خو لشې وي، هغه غشي پکې وي، وی پوکې به م وله ورکه، پوکي سره به ترې سوال وتل، باقي به م لانده کړل. دا نعمتونه او زمونږ نعمت دا شیطانی اثر دی په مونږ باندې. مونږ دا نعمتونه مونږ ته واړه ښکاري. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی کره لاړ، هغه والا ډوډۍ راوویسته، غوښه یې والا پخ کړې وه، پکې د زیتون تیل اچولي. وی بچې اسراف دې کړی دی. بابا ولې؟ وی 2 ترکارۍ دې یو ځای کړي دي. وی دا غوښه به موس خوړلې وه او دې تیلو سره به م بېګاله ډوډۍ خوړلې وه، یا دې تیلو سره به م چوپک چوکه کړې وه او دا غوښه به م بېګا خوړلې وه. نو تیلو کې غوښه پخ کړې ده د زیتون او هغې ته اسراف وایي. وی بچې زیاتې دې کړې دی. وایه که نه اوس مونږ په غوښه کې څومره څیزونه او څومره خوراکونه خدای را کړي او قسم قسم. یو میلمه یو ځای کې خو یو سړی میلمه شي او هسې تیل خو دې وله راوباسي چې د دې سره ډوډۍ چوکه کا. رجوله دا خلک لاړ شي، هغې غریب پې تبی شوي وي، میخه یې لاله کړي، غویه لال کړي، وروجې وله کتري او بټیارې راوستي او بلا پیسې پې لګولي او دې دته چې ته معمولي غوندې داسې غوری بېکاره غوندې رسېدلي نو چې ټوخ کوي خدای دې تباه و برباد کي چې میلمه نه شو راغوښتې، پاللې نه شو، نو څه لی رابله. داسې ده که نه؟ چې ټوخ کوي نو خیره ورپسې کوي، چې ټوخ کوي نو خیره ورپسې کوي او کنځل ورپسې کوي. داسې ده که نه؟ دا زمونږ ژوند دی. دا خدای د نعمت ناقدري مونږ وکړه. دا شیطانی دا د نفس اثر دی. د نفس سړی په دې مجبوری چا به ډېره وخوره، چا به چې 3 ترکارې یو ځای کې وخورې او دا ګورې د صحت دپاره هم ډېر نقصان او تاوان دی. حضرت امام شافعي رحمت الله علیه دی او د هغه یو شاګرد دی حضرت امام احمد ابن حنبل. دا ډېر لوی خلک تېر شوی دی، ډېر لوی خلک. نو احمد ابن حنبل خو ډېر پاک سړی و، ډېر نیک سړی و، د هغه د تقوا د پرهیزګارۍ واقعات ډېر زیات، ډېر لوی کتابونه پې لیکلي شوي دي. امام شافعي رحمت الله علیه هم ډېر لوی سړی. امام احمد ابن حنبل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 6 لکو احادیثو حافظ دی. 6 لاک حدیث ورته یاد دی. قرآن شریف چې دی 6.5 آیتونه دي. یو حدیث ته یو آیت نه لوی دی. ګورئ بعضې آیاتونه واړه دي، بعضې حدیث ډېر غټ غټ دي. حساب یې لګوه چې څونه د قرآن شریفونو جلدونه دې جوړېږي. امام شافعي رحمت الله علیه یو ځل یو قافله راتله، دی په مصر کې پاتې کېده. نو احمد ابن حنبل په یمن کې و، نو هغې له یو خط ورکړه، دا به زما یو شاګرد دی احمد ابن حنبل، دا خط به هغه له ورکړې
قافله چراله احمد ابن حنبل له خط ورکړ، نو پاغه کې وته د استاد لیکي چې شاګرد ډیره موده شو د مستا ملاقات نه شي، زما شوق کېږي چې دستا ملاقات وکم، نو ما ته یو ورځ وخایې چې ته په کوم ورځ باندې اوسګارې چې دستا ملاقات له درشم. د استاد ورته وایي. نو چې دته خط ورسېد دی خو پوه شو، بس دوی داسې کار دی چې خو واقعي په کار خو ماله دي چې زه د خپل استاد ملاقات وکم. نو قافله چې واپس ته ناغلی خط ورکړ، په پلانکي تاریخ به زه مصر درځم او د خپل شافعي صاحب د استاد ملاقات وکم. دا خط ولا ورکړ. امام شافعي صاحب ته خط میلاو شو، چې څنګه ورته خط میلاو شو شافعي صاحب ته، نو اقر ورځ باندې امام شافعي رحمت الله علیه خپل ټول شاګردان د درس چوټي کړل. وی زما یو شاګرد دی ډېر لوی سړی دی او ډېر پاکستان دی، دغه ملاقات به کوو، استقبال به کوو، استقبال بار بول ټول طالبان او دا نیک سړی چې راځي د خلکو په زړه کې د هغه قدري، نو خلک ول استقبال لوزي. نو دا مصر چې کوم نیکان خلق او صالحانو، دا نیکان او صالحان ټول لاړل استقبال لوتل. امام شافعي ووت، لوی فقها تر دې حد پورې چې تاریخ لیکي چې بادشاہ تپوسو کوي دا جلسه جلوس ته څه دی، وی دا د امام شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل غرا روان دی، دا هغه استقبال له خلک اوته دی. وی بادشاہ بنفس نفیس په خپل استقبال لوت. بادشاہ وی زموږ وزیران او مشیران د دنیا استقبالیه ده چې قافله را رسیدله، په قافله کې احمد ابن حنبل راغی. یو وی صاحب زما به میلمی، بل وی زما به میلمی، بادشاہ وی صاحب د احمد ابن حنبل به زما میلمی، امام شافعي صاحب وی نه دی به زما میلمی. شافعي صاحب ډېر میلمه سړی و، میلمه دوست، ګیله رب کار به کوم دی به زما میلمی. د شپې ولا ډوډۍ برابر کړه، چې ډوډۍ ولا د شپې برابر کړه خلک هم خوشحاله دي. نو میلمه سره خلک دا بعضې قربانم کېنئ. نو بادشاه هم راغوښته، وزیران هم راغوښتل او د علاقې عالمان هم راغوښتل او درستخانو لګېد. یو طرف ته احمد ابن حنبل ناست دی، بل طرف ته امام شافعي صاحب ناست دی او دا ماشومان جنکې دا پوټینې د امام شافعي صاحب دا لونه او نوسې دا لګیا دي د ماشومان خدمت کې، چا سره کوزه په لاس کې ده او چا سره جام په لاس کې ده. ډوډۍ شروع شو. عموما که ستاسو خیالي چې میلمه راغلي که نه او دا میلمه ډوډۍ خوري، نو زمونږ دا خلک د میلمه نوړی شماري، خلک د میلمه ته نیغ نیغ ګوري چې د کم شیخ وخت دی او څنګه خوراک کوي او څنګه خوراک نه کوي، او چې کم شی ورته کمې چې ولا راوړم. نو د خلکو امام احمد ابن حنبل ته نیغ نیغ کتل، هغه اوس سر ښکته کړی دی او لګیا دی ډوډۍ خوري او زر زر لګیا دی او خلکو بس کړی او دی لګیا دی ډوډۍ ډېره خوړه. تاریخ لیکي چې کله د ډوډۍ خلاصه شو، امام شافعي صاحب د خپل کور کې او بیټک کې کېناو او د کور ته ننوت، نو هغه ماشومان یې لوڼه ترې راته شي. ای بابا، وی هغه احمد ابن حنبل پکې کم یو؟ ای بچی دا ماته چې مخامخ ناست و دو. ای بابا دا ډېر نیک سړی دی ستا شاګرد، بچی ډېر نیک سړی دی. وی دا هغه تقوادار او هغه پاک سړی دی چې تا مونږ ته صفتونه کول او لوی استقبال دی ولا وکړو. او که نه بچی دا د حدیثو امام دی او دا د حدیثو حافظ دی او ډېر تقوادار او پاک دامن دی. وی ښه دا ډوډۍ څوک دومره ډېره خوري لکه راځه چې وخوړه. دا نیک سړی دومره ډوډۍ خوري او دا پاک دامن سړی دومره ډوډۍ خوري، دغه ډېره ډوډۍ چې ستا مخکې وخوړه دا هغه احمد ابن حنبل دی. امام شافعي صاحب پوه شو. وی بچې بالکل ما محسوسه کړه، الونو ته وایي خو زه څوک کم میلمه دی کوس ورته وایم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه، نو میلمه ته څوک داسې شي وایي چې راغوښتم دی ولې چې اوس په ډوډۍ مې تنګ یې. ګوره وروڼو، یو خو د سنتو زمانه ده د حضور پاک مبارک خیر القرون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کومو زمانو صفت کړی دی، خیر القرون قرنی، زما بهترینه پیړۍ زما پیړۍ ده د صحابو، ثم الذین یلونهم، بیا هغه خلک چې صحابو پسې نږدې دي چې تابعین په حالت د اسلام کې او په اسلام کې مړه هم وي، او تابعی هغه چاته وي چې صحابي یې لیدلی وي او په حالت د اسلام کې لیدلی وي، په اسلام باندې مړه هم وي. د پاکې زمانې خلک د سنتو خلک دی، نو ماشومان هم په سنتو باندې پوهېږي.
اما شومان هم پا دی پوئی گی چی امام احمد ابن حنبل نن دا نفس پا گرفت کی راغلے دے دا نفس کار دا دے چی پا سڑی ڈوڑے ڈے رخوری نو سو نقصان پیدا کئی گرے روڑے سڑی اخوری خبر ہے یو نقصان خدا پیدا کئی چی سڑی بیمار شی پیر روڑے چی خوری سڑی نا جوڑا کی گی اور دویم نقصان ایسا دے دویم دا دے چی صفرہ پیدا شی سڑی دا خوب بیا دیر جاتی ورگی دنه ګوره چې دا سړی نماز خوتن منځله جمعات تراشي او جوړه مخکې خولي په دا پور رغړی رغړی دی یو سل نه بل سل او بل سل نه بل سل او دا غټ غټه ګرامي کوي ډرقار او باندې ډرقار نا ولی یو صحابي اګرامي وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخکې حضور پاک وته غصه شو وی دا اګرامي دې موږ نه خواکا من کدا اګرامي دی دا سکه نو دا غټ غټ اګرامي څوک کوي دا چې څوک بسیار خور دی شکرې تمام دی شکرې تمام ډوډۍ ډېره خوري تا ته نه بشیر جان ته ګورې لږه خوري تا نه یادو ازنه ترا ته غوسه نشي چې ډوډۍ ډېره خوري یو پکې دا د نفس سړی په دې مجبورای بیا سړی له خوب ورځي نه منظم پاتې شي او که مانزه تا ولاړ وي نو په مانزه کې مټالی وای هلته خوب پې غالب دی او د شپې چې وده شي نو سار پاسېدی هم نشي ډوډۍ ډېره خوړې ده نو ګوره نفس دله څونه ډغرې درکړې یو یې دله وجود کې نقصان ګوره کلو وشربو ولا تصرفو داسې دی که نه قاري صاحب نو طالبان معنی سره کلو خوراک کوئ او بس کے مشروبات جوس شربت ټولو ته شامل دی ولا تصرفو اسراف مکوي نو طالبان دلته تپوس کوي چې دې سره د اسراف سره تعلق دی دلته د اسراف ضرورت سره د اسراف ضرورت دا دی چې کم خوره ډېره مه خوره لږه وخوره او د اسراف دا معنی چې اوبه اوس کا شربت اوس کا خو کم اوس کا ډېر مسکا صحت بدیم خی دین بدیم خی خوب بدل کم دردی کم نه عبادت بم کې او صحت بدیم خی نو خو د سنتو زمانہ وا امام شافعی سے تا معشومان نوسو الونو ابچو پیغور ورکا وی دا غزبرگ دی دا سے ډوډۍ سو خوري برګان دا سے ډوډۍ خوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے وی خېټه درې ځای کې په یو ځای کې وبور واچوي دیو عیسی کې په بل عیسی کې ډوډۍ ور واچوي او یو یې سره دی هوا د پاره پرې دی کنه دا هوا پکې چلیږي دا غي د پاره پرې دی نو مونږ پکې د هوا خو سکه چې د اوبو زم پرې نه دو دونو نو بیا ډرقاری ګرمي د هوا ځای سکه چې د اوبو زم پکې پرې نه دو دومره ډېر خوراک وکړو دا د صحت لپاره نقصان او دین لپاره نقصان دی دا خشي نه دی لک خوراک بکې لک بار بار اوسم ډاکټران وی خوراک بار بار وکړه یو ځل نه بیاو کا خو یې لږ لږ خوراک کوه ډېر خوراک مه کوه ما یو ډاکټر صاحب له زما مخکې یو ډاکټر صاحب له تللی نو هغه یو مریض کته زما نه مخکې یو مریض کته نو مریض ته یې څه وخورم څه نه وخورم وی هر څه خوره نو ورته بیا وی هر څه خورم جي وی هر څه خوره خو دا په دې پوزې ورته ګوتې کېښوي یا ډېره دې مه خوره داسې یې کړې ورته وی ډېره دې مه خوره وی لږ لږ خوره وی دروازې شل ځله خوره خو لږ لږ خوره ما یې ګوره چې څنګه الله وی او د الله رسول وی ډاکټرانو ته هم پته ده چې د الله او د الله د رسول په وینا کې ډېر بې خیر او برکت امام شافعي صاحب امام احمد ابن حنبل ته یو کوټه ځان لکړه او ماشومانو بچو ته وی لوټه ورته د اوبو کېدی دیو پېشمني پاسي تهجد بکې او دس پکې لوټه یې ورته کېښوده سار چې کله مانځله تلل ځان سره احمد ابن حنبل واغېست او جومات ته لاړ او ماشومان یې ورغلې چې هغه بستره راغونډه کړي چې څنګه ورغلې بستره یې راغونډوله چې ویې کتل لوټه هماغسې کوزه ډکه پرته ده شافعي صاحب چې کور ته راغی الوڼه ورته وایي بابا ناشنا امام دې راوستی دی ناشنا زبرګ دې راوستی دی ولې بچې بیا څه شو ټوله شپې بېګا خوب کړی دی تهجد یې نه دي کړی ګوره د پیغمبر علیه السلام ته نږدې زمانه ده نو چې کم میلمم تهجد نه کوي نو بد پې لګي چې دا ولې تهجد دی نه کوي وی بچې تاسو ته څه پته ولګېده چې تهجد یې نه دي کړی وی کومه کوزه چې ورته مونږ ماسخوتن یې ښودې وه هغه هغسې ډکه پرته وه
نو که د تهجد کول نو د به اودس نه کو، نو خو د شپې خوب کړی ستړی راغلی بلا سفر یې کړی دی نو د به خامخا اودس کو، اودس یې نه دی کړی، کوزه همغسې ډکه پرته ده. بس شافعي صاحب پوه شو، احمد ابن حنبل له ورغې وی شاګرده ما او زه ستا خو ډېر ښکلی وخت یو ځای تېر شوی دی، ته خو داسې نه وې دا اوس چې څنګه ما خو ته به نورم پرهیزګاره شوې، دا حالت دې د کله نه بدل شوی دی، ستا د وجې نه خو ما د هغه خپلو ماشومانو لوڼو پیغور راکړه. ولې صاحب یو خو د بېګا ډوډۍ ډېره زه در باندې خوشحاله یم چې څومره ډېره دې خوړلې وه ښه دې کړي دي، خو د سنتو خلاف دې کړی دی، زر زر دې وخوړه او ډېره دې وخوړه، دا ولې د حضور پاک د سنتو خلاف. او بل بېګار یې اودس نه دی کړی، لوټه همغسې پرته وه، تهجد دې نه دی کړی، ما ته خپلو ماشومانو لوڼو پیغور راکړي. ترونه او ته څه وایي احمد ابن حنبل وی استاد جی زما خبره ووره، زر به ګورې فیصله نه کې، زما خبره ووره نو د هغې نه پس بیا فیصله کوه. وی وایه وی زه چې بېګا ستا دې ډوډۍ ته کېناستم او ما دې ډوډۍ ته وکتل نو قسم په خدای چې دومره حلاله ډوډۍ ما چرته نه ولیدله، ما په دې خپلو سترګو لیدل چې ستا په هغه ډوډۍ د الله د طرف نه رحمتونه او برکتونه نازلېدل، ما لیدل په دې سترګو. د کشف خاوند ته دا پته لګي، برکتونه دي او رحمتونه د پاسه پې نازلېږي. وی ما وی چې راشه احمد ابن حنبل چې څومره خوړی شي وخوره حلاله ډوډۍ ده، داسې به یا بیا میلاویږي او یا به نه میلاویږي، او د حلال ډوډۍ برکتونه دي دې کې به خدای ماله ډېر لوی خیر او برکت راکړي. وی په دې وجه ما ډوډۍ ډېره خوړلې ده او وی پړه کې مې دا فیصله کړې ده چې اوس مې ډېره وخوړه، حلاله ده خورم چې ماله فایده راکړي او برکت پیدا کړي. خوړه کې مې دا فیصله ده چې د دې په عوض کې به 2 روجې نیسم، اوس 2 روجې به نیسم، وی ځکه مې ډوډۍ ډېره وخوړه. او وی صاحب ستا دغې حلالې ډوډۍ په ما کې 2 صفتونه پیدا کړل، یو د علم والا صفت، یو د عمل والا صفت. د علم صفت څه دی؟ وی بېګا د شپې چې زه کټ کې سملاستم نو ما له خوب نه راته، نو ما د الله د یو آیت د قرآن شریف نه په سوونو مسلې راوویستې، او د پیغمبر علیه السلام مبارک د یو حدیث ته مې په سوونو مسلې راوویستې. هغې کې مې لګیا سوچ کوم د دې آیت نه دا مسله معلومیږي، د دې نه د امام کار دقه دی، مسلې راوباسي د حدیث او د قرآن نه. نو یې صاحب ټوله شپه په سوونو مسلې مې د قرآن او حدیث نه ایستلي، دا ستا د دې حلالې ډوډۍ برکت دی. او یې صاحب خوب مې نه دی کړی، د ماسخوتن په اودس مې د سار مونځ کړی دی، ځکه مې ستا کوزې او لوټې له ګوتې نه دی ورم. الحمدلله چې زما شاګرد امام شافعي صاحب وایي خدای پاک داسې پیدا کړی. نو خبره مې څه وکړه، نفس سړی په دې مجبورۍ کې ډېره وخوره چې ناجوړم شي او عبادت هم نه پاتې شي، نو ته به د نفس مقابله کې. اوس ګوره د بچو طریقې دا ده، ډېره به نه خورې، لږه به خورې، لږ زور ورکړه دې نفس دپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا مې خوښه ده چې یو ورځ ډوډۍ وي او بله ورځ نه. مونږ ولې داسې نه شو کېنی؟ دا مې خوښه ده چې یو ورځ وي او ورځ نه، چې کله وي چې د الله شکریا ادا کړم، او چې کله نه چې خپل رب ته فریاد وکړو. د نفس مقابله به په دې کې نفس وایي خورا او ته به نه، باس ځان له یو حد مقرر کړه چې نیمه ډوډۍ به خورم، یا 2 خورې نو 1 به خورم، یا دونه کم شی به خورم چې هغې ته ورسې. نفس وایي خورا، هغې راته نور مزین کې خوشتی کې، بس په نفس باندې خپه کېده وی نه که دې نه زیاته خورم خو بیا به خوب راځي، عبادت به رانه پاتې، تلاوت به رانه پاتې، درس او کتاب او مطالعه به رانه پاتې، بس نور نه خورم. دا به ورسره مقابله کې. او نفس ته دا حرام خشته کې مزینې کې درته، په حرام کې فایده نشته، فایده په حلالو کې ده، وی نه خورم دا حرام. نفس ته جواری کوه، شبه ګټه، خدای خپه شي پروا نشته. ګوره د شیطان جاله ده کنه، نفس ته وایي دا پیسه پیدا کوه، که په حرام یو که په حلالي پاره طریقه چې پیسه پیدا کوه، حرام هم ګټه، حرامه کې خیر نشته. برکت په چا کې دی؟ په حلاله ډوډۍ کې دی. د نفس نه پرې ځان بچ کې، ډوډۍ به کمه خورئ او حلاله به خورئ، حرامه به نه خورئ. یوې دا ده. بل نفس تا ته څه وایي؟ بل نفس دې صدقې نه منې کوي، خیرات به نه کوي. که ته پیسې ورکې، دا پیسې راته خوښئ،
ګوره د ټول کار تزیین دی، یو شی ډولې کول، دا خپل نفس تا ته ډولې کی چې ته ستا په شان بل څوک نشته، دا ستا دا مال تا ته ډولې کی چې ګورې پام کوه دا څه کوې، که دا خیرات دې ورکو دا په خپلو بچو ولې نه لګې، دا مال به دې کم شي، غریب به شي، دا خبرې درته کوي. حالانکه د نفس مقابله به اوس کوو. څنګه به کوو؟ دو مثال دل درکوم. یو مثال د دواړو جهان مبارک سردار کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په بنی اسرائیل کې یو سړی هغه د اوریا دنه یو आवाज اورېده، اوریا زراله او ګلاس ګروس جوړ شو او یو आवाज ته شو اسق حدیقه فلان، اے اوریا دې د فلان کی سړی باغ سیراب کا لگا غوندی اوریا وی ما وته قتل هغه اوریا لاړو مخامخ یو غرو پاغي باندې اوپړه قیدل باران ته شو، وی زو لاړې ما وی هغه د باران او په پاغه لختي کې او چې لختي وغه ګر روانې دي لختي ډک شو، وی ما یو درې اوس معلومات کوم چې د وب کم خوازي هغه بروانې په یو باغ ورننه وته، زم هغه باغ ته ورلم، په هغه باغ کې یو سړی دی بیلچی وسره تیار ولاړ دی، هغه په هغه بیلچی باندې هغه او بخور کوي، هغه باغ یو بکو، مې تپوس ته وکاله که ستاسو نوم دی، وی هغه نوم یې راته واغې چې کوم ما د هغه اوریا دی نه اورېدلی. او دا خدای پاک دا باران د دپاره وکړه، خالص ته د یو سړي دپاره یې وریځ پیدا کړه، هغه یې نه باران وکړه او هغه باران یې په داسې ځای وکړه چې هغه اوبه هم په دقه لختي کې رالی چې د ده پټۍ پسې رب شي. ستا نوم خو ما د اوریا دی نه واورېد، ته په دې باغ کې څه کوې؟ توروس وی هغه راته وی چې دا باغ نه که به میوه حاصله شي درې ځایه کوم، یوه حصه واپس په دې باغ لګوم، یوه حصه د الله په نوم صدقه کوم، او یوه حصه په خپلو بچو رشته دارانو باندې خورم. ګوره صدقه پکې ورکوي که نه، مونږ چې صدقه ورکو نو مونږ وی مال کم شو بلا پیسې رانه لاړې، او الله قرآن کې یربي الصدقات یمحق الله الربا او یربي الصدقات، د سود پیسه چې څوک سود کوي دا هم د نفس په وجه کوي، دا خدای پاک تباه کوي، او سود خور چېرته کامیاب نه دی، اخره کې د هر څه نه خلاص شي، او صدقه خدای پاک زیاتی. او دا دی ګوره خدای د ده دپاره سپیشل وریځ راوسته او بې تې راتوی کو د باغچې پې اوبه کړه. دا یو مثال شو. دویم مثال قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی، په دیوبند کې یو شاجی صاحب و عبدالله نوم گیا به خرڅوله، شاجی صاحب به گیا خرڅوله، خو ډېر زیات ایماندارو، دومره ایماندارو چې د ده د گیا پڼ به دار چا نه غټو او پیسې به مناسب وي، نو چې د گیا پڼ به یې راوړه نو ټولو خلکو به منډې والي، یو وي دا مال راکه، بل وي مال ریټ به معلومو، نو دا د قانون به دا و چې چا به په گیا ړومبې لاس کېښود گیا به د هغه وخت، نو ده به دا چل کو چې دا گیا به یې کله خرڅه کړه نو ده به په کال کې یو ځل د دارالعلوم دیوبند استادانو له ډوډۍ کوله. ابه څوک و هغه د دارالعلوم دیوبند استادان؟ الله اکبر، مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه غوندې خلک، او حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه غوندې خلک، دې خلکو له مولانا یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه داسې غوندې خلکو له به ډوډۍ کوله. نو مولانا یعقوب صاحب د دارالعلوم دیوبند محتمم پاتې شوی دی، وی هغه وی چې مونږ به یو کال د شاجی صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې کله به د ډوډۍ راځي، حالانکه هغې کې ورڅه خاص شی نه و، څه غوښه او څه ترکاري معمولي غوندې خورا به و پکې، یو کال. وی دا ولې به م کال انتظار کوو؟ وی قسم دی چې هغه ډوډۍ به مونږ د شاجي صاحب وخوړه نو یې 40 ورځو پورې مونږ په خپل نفس کې رڼا محسوسوله، برکت به محسوسه، او شاجي صاحب به په دې پیسو څه کول؟ هغه به دا پیسې درې ځایه کړې، نو یو ځای به یې کېښودلې، نو کال کې به ته لږې جوړې شي، نو دارالعلوم دیوبند په استادانو به په ډوډۍ ولګول، یو ځای به یې په خپل او په بچو خوړلې، او یو ځای به یې په مسکینانو فقیرانو او رشته دارانو باندې خرچ کول. د ګیا پیسې سي. یو ځل پنډې راوړی، یو دغه راغی، تانهدار راغی، په ګیا یې لاس کېښود، وي دا مونږ کره یوست، هغه پیسې ور نه کړې، نو د یو ویړه نو چې تانهدار صاحب مازدیګر ماښام کور ته لاړ، بیبي ورته ویل دا څنګه ګیا دې راوړې وه؟ هغه سوه ګیا نه خوري، هسې پرته ده ورته مچولې ده او نه خوري،
هغه شاجي سے پسې سپایولې کې چې تراشه چې راغوخته ودا دي څنګه غیا راولې دا ازما اسخې نه خوري وی کم دی وی هغه دی وی سه پیسې دې نه دی راکړي ته پیسې راکړه چې اوسې خوري کنه خوري وی سونه پیسې کې وی دونه پیسې ولا ورکړي چې پیسې ورکړي شاجي سے ورننه وته او اسې په دې شوټه کوئی بچي خورا مونږ خپل پیسې ملو شوي او چې دا خبره وکړو اس غیا شروع کو دا ګورونو صدقه کې ډېر لوی خیر او برکت الله وی ورکوا صدقه دا الله رسول وی صدقه ورکوا په مال کې به برکت پیدا کیږي زیاتیږي به مال سره به دې مینه کمیږي او د نفس مقابله وکړي نفس وی مور کا وته ورکوا د نفس مقابله وکړي نو نفس په سړی کې سچل کوي دا د شیطان جال شیطان تلاری ګودري خیخه صدقه مو ورکوا مزمکوا حرام خورا ډوډۍ ډېر او خورا چې عبادت ته نه پاتې شي او کبر او خود پسندي در کې پیدا کوي چې ته خو ګورې ډېر لوی سړی او ستا نه لوی سړی بل څوک نشته دا نور خلک څه بیکاره خلک دی ته دې نفس مقابله وکړي ته وایي صدقه مو ورکوې ستا پلار په مخ کې مو ورکوم ته څه شي ودرېږه ورکوم او ته وایي ډوډۍ ډېره خورې بس سټاپ مې کړه نه خورم او شا به حرامه ګټه ویاډو ګټه مې نه زه به حلاله ګټم مال او پکې خدای پاک برکت یې وی ته خو ډېر لوی سړی وې دا لوی سړی نه یم دا په سړي کې او بل یو لوی خطرناک جرم په سړي کې یا څه شی دی هغه د نظر ګناه دې ته دې مایل کوي ګناه در باندې د نظر کوي دې مې یوه کوټې مثال در کوم نو بس کوم یو سړی یو مرید دی یو پیر سره بیعت وکړو نو هغه پیر صاحب لنګر به چلېده او دا مریدان به په کوټو کې پراتو نو هغه زمانه کې خدای وینځي غلامانو دی وینځي غلامانو به لنګر تقسیمو نو یو وینځه وه هغې لنګر تقسیمو د دې مرید په سترګې ور برابر شي او وینځه ډولۍ وه خو دومره هم نه وه خو رتبت دې پې عاشق شو نو مرید صاحب لګیا دی ذکر هم کوي خو اوس په دې تمه دی چې دا وینځه به کله مازدیګر ماښام ډوډۍ راوړي او غرمه به کله راوړي اوس دا د وینځې په تاک کې ناست دی غریب ذکر واسکار پاتې شو پیر صاحب ته پته ولګېده اړې روخیار پیر صاحب وی چې دا مرید خو راغلی چې دی به سجده کي او دی به پاک شي اوړه به یې صفا شي منځ کې هغه خو په بل غم کې ګرفتار شو ذکر تسبیح پاتې شو د وینځې په تماشا کې دی چې دا به کله ډوډۍ راوړي چې زه ورته نیغ نیغ وګورم وینځې یې راوغوښته او د دستونو جار داروي وله ورکړه او یو دسمات یو پلانکې ټټی کې کې او د یو ټیکري لوښې دی کې به دسماتې کې هغه وینځه وه چې ډوډۍ هغه دستونو داري ورکړل دستونه پرې ولګېده نو چې دستونه سړي 10-12 دسته وشي نو دا سترګې هم ور پرېوځي او دا مخ دا غوښه چې پړ مې پړ شي نو دې غریبې تر ماښامه پورې دستونه وکړل نو لاړ وجود یې پرېوته نو بیا وله ډوډۍ ورکړه ورشه په دې مریدانو هغه مرید لم یوسه چې هغه څنګه هغه ډوډۍ یوړه هغه مرید چې مرید ورته وکتل نو دې غریب باندې مچان هم بنګېدل جامې هم ککړې وې سترګې مر پروتې وې نو چې اخوا کوي دا ډوډۍ بل چا لیوسه او وینځه چې راله او پیر صاحب تپوس کوي هغه عاشق دې څه وې وی صاحب نن خو یې رانه نفرت وکړو او ډوډۍ اخوا کېده راته هم نه کتل زه وی کار وشو که خیر انشاءالله وی اواز کې ورته مرید یې راوست وی دلته راشه ځان سره یې بوته چې هغه وینځې کم دی او دسمات یې کړی و کم خانه کې ډک کړی و هغې له یې بوته وی ته ګورې په دې شي عاشق یې دا خانه کې چې کوم شی پروت وی صاحب هغه څنګه نو چې په وینځه کې دا شی پروت و نو ورته د نیغ نیغ کتل تسبیح دې غورځولی وې او شیش ته دی ته اغشتی و او چې دا شی ته بار ووت نو نن دې ته نفرت وکړو کرکه دې ته وکړه خو دا شی ته ووت نو کرکه دې ته وکړو نفرت دې ته وکړو معلومېږي دا چې شق دې شي سره دی وی صاحب زما دې په توبه بس د نفس مقابله وکړه نفس ورته بعضې وخت کې یو انسان ډولي کې خشته به کي درته او طالب توجه پیدا کوي چې دې ته ګوره وی نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او نظر به بل طرف ته اړی نبی علیہ السلام فإن لك الاولى دا لومبی نظر د لماف دی خو هغه لومبی هم اختیاري نه ګورې غیر اختیاري نظر دا دویم نظر دی د جرم دی د ګناه نو د شیطان جاله نفس دی د دې مقابله به کوي ښه په څه به کې چې دې در باندې کوم د ګناه کار کوي بس هغې نه به ځان ساتي مال سره به مینه کمې خوراک به کم کې
حلال خوری بکے بسیار خوری بم نکے نظر د گناہ نه بزان ساته او ځان ته خوخي بنکې ځان ته بلوي نه وي کبر بنکې دا ټول د نفس ګناهونه چې پتا باندې کوي نو خدای دې د نفس او د شیطان نه پام نو امان کې استاد دعا کې رب العالمین زمون په حال باندې رحم وکړي دا بشیر جان وې د ما یو گاونډي دی او دا اغزوی بیمار دی په خبر کې دعا وته کې رب العالمین وته شفا ورکړي څومره مریضان دي الله ټول مریضان له شفا ورکړي څومره قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال او رزق نصیب کړي زموږ دې اسے جو کندی کی دا مشتاق دی والدہ وفات شوی ہوا دو کے چلے مغفرت نصیب کے اور فیض الحق جی سے بم پرون وفات شوی غتم دو کے چلے مغفرت نصیب کے نور سمر مردگان وفات اللہ ټول مغفرت نصیب کے اللہ ته زمونږ ناراضی شي خدای د ګناه نه مساته الله زمونږ د خپل پیغمبر تابعداري نصیب کړي او د نفس او د شیطان د تابعداري نه پام نو امان کې وساته الله چې څوک مریضان دي په دې مجلس کې په کور ټول شفا ورکړي څوک ضرورتمند دي خدای ضرورتونو حاجتونه پوره کړي څوک کاروبار کوي خدای په کاروبارونو کې او په روزګار کې او په نوکرو کې د ټولو برکت پیدا کړي خدای مونږ او زمونږ بچي د لو فرو د جنو ساته او اخر وخت په خلیدا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول گرانو محترم اوریدن کو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 498 نمبر کې صدق شو پدې کې تاسو د نفس متعلق بیان وورید دا تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچره گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دے 255 29 او دس مات کی تش او دس اوچن کی دا ډېر لوی ګناه ده دا دومره غټه ګناه ده ګناه کبیره نبی علیہ السلام وتویل ده او دا د قبر د عذاب ذریعہ ده الله په دې د قبر عذاب ورکړي او داسې اوتلق جامع پلیت شوی وجود پلیت شو پر از مصیبت کېږي دا ډېر لوی ګناه ده او مړي پسې که وفات شي څوک نفلي صدقه کوي یا خیرات کوي د دې باقاعده ثواب رسیږي مړي ته ښه د مدرسې په نوم چنده کوي او هغه خپله خرچه کوي دا ډېر سخته ګناه ده د مدرسې په نوم چې خرچه وکړي نه په مدرسه کې لګي او په خپل ځان یا د جومات په نوم چنده او په خپل ځان یې لګي دا ډېره لویه ګناه ده یو کس حق نه د ډېرو خلکو حقونه دي ووهل د مدرسې د جومات حق دې مو وهه خپل امام یا علم پسې کنزل کول منظم ورپسې کوي دا ډېر لوی جرم دی دا علماء توهین که مطلق عالم پسې څوک کنزل کوي شامل کړي دی کافر کیږي په دې باندې دا علماء توهین ډېره لویه ګناه ده او که یو عالم سره دې روانه ده عالمانو سره قرآن راول په کار هم نه ده که ته داسې باندې ګیلمنې نه ورسره ولاړ شه کښېنه ورسره چې یو سړی تا ته دین ښیي تا ته خدای ته رسوي ستا نه مخکې ولاړ د هغه په برکت تا ته 19 منځونه د جمع نصیب کېږي ځکه هم ډېر احترام یې پکار دی د بدقسمتۍ نه د یو دین کې عیسایان وګورئ او که یهودیان وګورئ هغوی د خپلو مذهبي مشرانو دونه قدر کوي چې د حد نه وتې دا د انګریزانو یو د غیر دینو یو شی په مونږ کې را پرېښی دی چې مونږ باندې دا کوشش کوي چې د علماو او د خپلو مذهبي مشرانو پسې خبرې وکړو چې دوی سپک شي نو دین خو به دوی ښیي نو دا دین به هم سپک شي مدرسې به هم سپکې شي دا یو سازش دی او غلطۍ دار چا نه کېږي نو او د قتل چې بې ځایه مسلمان مړ کی قتل د دې ډېر لوی جرم دی ډېره لویه ګناه ده یوې حافظه مې کمزورې د دعا غواړي او وظیفه چې حافظه کمزوري مولانا اشرف علي تانوي صاحب دا وظیفه ښولې ده چې فرض مانځه نه پس د په سر ښې لاس ږدي 11 کرته دی یا قوي وایي 11 کرته حافظه به مضبوطه شي د ډوډۍ خوړلو نه پس د دعا دپاره لاسونه پورته کول شته او که نشته نبی علیہ السلام لاسونه نه دي پورته کړي شاه صاحب انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دي چې د ډوډۍ نه پس نبی علیہ السلام په دعا کې لاسونه نه دي پورته کړي خو بهر کې که څوک لاس پورته کړي د دعا دپاره نو څه منع به یم انشاءالله العزیز نه وي او دعا چې کوم نبی علیہ السلام کړې ده نو هغه دا دعا ده زه به الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین او څه نورې دعاګانې چې پښتو ترجمه به وکړم چې تاسو پوه شئ الله له ثنا او صفت دی هغه الله چې مونږ له ډوډۍ هم راکړه مونږ له مو بم راکړل مونږ مسلمانان پیدا کړي او بیا ورپسې داسې دعا کړې ده چې الله دا ډوډۍ زما لپاره همیشه دپاره وګرځولې کړي خدای زما نه بنده مه کړي زما ته پرهیز پیدا مه کړي دا دعا نبي علیه السلام کړې ده او که د بل چا ډوډۍ خوړې ده نو هغه ته هم دعا کړې ده
یا الله چې چا سیراب کړم ته سیراب کې، الله چې مال چا ډوډۍ راکړې ده ته ول ډوډۍ ورکړي. نو دا دعا ثابته ده. مانځه کې سړی ودرېږي خو د خپو میانځ کې څومره فاصله ساتي. نو داسې خاص ته فاصلې ذکر څلور ګوتې یادوي، خو داسې څه خاص د فاصلې ذکر نشته. نه ډېرې خپې ارتئ، نه ډېرې یو بل سره یو ځای کې. عام انداز کې چې څنګه سړی ودرېږي په هغه اندازه یو سړی ودرېږي. د کلي په جومات کې چې د امام نه جمع وشي، بالکل چې د کلي جومات کې د امام نه مخکې مسافر خلک جمع وکړي او امام راشي خپل وخت او امام نه جمع شوي، امام دویمه جمع بالکل کولی شي. یو ټیم مونځ هر چا پسې کې دا داسې نه ده، داسې ده چې یو ځای کې ته جمع در نی او بل څوک نی، نو خیر دی بیا که هر سړی ور مخکې شو جمع ضروري شی دی. لاول خو خدا ده چې نیک سړی وي، صالح سړی وي، د امامتۍ چې کم شرایط دی هغه پکې پوره چې هغه پسې سړی مونځ وکړي، چې نی ضرورت دی نو که بیا د هر چا پسې مونځ وکړي یو ځل نیم نو هغه مونځ صحیح دی کېږي. څلور حافظان ملګري وي د دوی هر قسمه ګپ ازادي، یو خیر دی ګپ ته ازادي او کنزل منزل یو بل ته نه کوي کنه، او خیر دی یو به کدی پکې مخکې شي او نور در پسې مونځ کوي. پټکي نه بغیر جمع کېږي، یو سړی پټکي په سر نه کوي او بې پټکي جمع کوي نو هم جمع کېږي. دا نه چې ګنې پټکي نه بغیر مونځ نه کېږي. او پټکي بهتر شی دی، د پیغمبر ادب سنت دی. په مانځه کې هم په سره و، د مانځه نه بغیر هم په سره و، مونځ کې هم په سره و، د مانځه نه بغیر هم په سره و. خدا نه ده چې ګنې یو چا پټکي په سر نه کړ نو ګنې هغه پسې مونځ نه کېږي، نه مونځ ورپسې کېږي. خو بهر کې پټکي یو سنت طریقه ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده، نو پټکي پرېښودل نه دي پکار. مستورات د ښځو تبلیغ لتلی شي، بالکل تلی شي. په پرده کې چې ځي پرده کې او خپل نارینه وسره، نارینه نه مراد خاون وسره، رور وسره، زوی وسره، پلار وسره او پرده کې ځي نو بالکل تلی شي. یو کس چې د هغه پلار بیمار دی، د خدمت یې څوک نشته، د زوی د خدمت کوي، نو د ضرورت په بنا د اندام مخصوصه عورت ته کتی شي. کتل دې نه کوي، لاس سره صفای ولا کوي. فقها هم دقه لیکلي که د ضرورت په بنیاد باندې مخصوص اندام ولا وینځي او صفا کوي، دې سترګې پټې کړي، ګوري دې ورته نه او نور صفای ولا کولی شي. بعض خلک د جمعې د دویم اذان ته بدعت عثماني وایي، ګناهګار. بدعت که دا معنا کوي چې یو نوی شی دی، واقعي د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې د جمعې د دویم اذان، دا لومبی اذان، دویم نه دا لومبی اذان چې کوم د زوال سره رقیم کېږي، دا د خطبې اذان د نبی علیه السلام په زمانه کې مو دا لومبی اذان، دا د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې د دې شروع شوی ده. خو د عثمان رضی الله عنه د پیغمبر اسلام خلیفه دی او حدیث پاک کې راځي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، چې زما په طریقې عمل کوي او زما د خلفاء الراشدینو په طریقه عمل کوي. او ټول هیڅ صحابو کې به چا انکار نه دی کړی، گویا کې صحابو اتفاقی او اجماعي مسله ده. نو دې ته مضمون بدعت ویل ګناه ده. په دې معنا سره بدعت کې یو نوی شی اختیار کړی دی نو ورته ویلی شي، خو هغه بدعت چې کوم ته ګمراهي ویلې شوې ده او ورته نه شي ویلی. صحابه پاک خلک دي، ټولو صحابو په دې باندې اتفاق دی. د زیارت القبور صحیح طریقه حیدر خان لیکلی دي چې راته بیان کړه. زیارت القبور صحیح طریقه دا ده چې سړی قبر ته لاړ شي نو د مړي مخ طرف ته دی ودرېږي او سلام دی واچي، السلام علیکم علیکم دا ویل شي، او السلام علیکه که یو کسی دا خطاب متکولی شي، دار قوم مؤمنین متویل شي، یا اهل القبور السلام علیکم اهل الديار انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون. که پښتو کې وی ویل شي چې د مسلمانانو قبرونو السلام علیکم لفظ دی وی، تاسو موږ نه مخکې تللی، موږ در پسې دا روان یو، ان شاء الله تاسو سره به یو ځای کېږو. دې مشروع طریقه ده. نور دعام کولی شي مړي ته، د هغې تلاوت هم کولی شي، د هغې ثواب هم ورته بخلی شي. غوښتنه یې صرف د رب العالمین نه کوي. که یو سړی د شپې په غسل واجب شي او د یخنۍ د وجې نه غسل اونکي، تیمم کولی شي که نه؟ نه، بالکل نه. تیمم به هغه سړی کوي که دی غسل کوي او د غسل سره د بیماری زیاتېږي یا د مرګ خطره یې وته،
نو دې بیا غسل نه کوي تیمم دی وایي ګنې اوبه دې ځان له ګرمې کړي او په دې یخ اوبو نه څوک مري او نه پې بیمار سړی وي نو بیا تیمم وایي بیمار نه نو غسل تیمم به نه وایي تیمم صحیح طریقه دا ده چې تیمم نیت به وکړي په زړه کې ووایه چې د پاکۍ نیت کوم یا په خولې ووایه چې زه د صفایۍ نیت کوم بس هغه عربي الفاظ دي نویت ان اتیمم لرفع الحدث نو که هغه وی هم ستا خوښه ده او که نه وی هم مړه کې راوله نو لاسونه به دوه ځله په ځمکه باندې ووایې په هغه شي باندې چې هغه نه ویلې کېږي او نه سوځي کاڼې شو که پاکه کاڼې ولې نه یا تیږه شوه یا دیوال شو یا خښته شوه په دې باندې به دوه ځله لاسونه ووایې یو ځل به په مخ راکاږې مکمل او بیا به د سنګلو پورې په دواړو لاسونو باندې راکاږي یو لاس